نور که څوک دا خبرې نه مني زه خپلو طالبانو ته دوه خبرې کوم. اوله دا چې حنفیت او دیوبندیت مه پرېږدئ. حنفیت دا جمهوري فقه ده، یوازې امام ابو حنیفه رحمه الله نه ده لیکلې، په دې کې د خطایي امکان ډېر کم دی، بلکې څلوېښتو لویو محدثینو فقهاو د لغتو او د هر فن امامانو د فقه حنفي په یوه مسئله باندې په میاشتو بحث کړی دی او بیا لیکلی شوې ده. همدارنګه زموږ په دې ملکونو کې پاکستان او افغانستان او هندوستان کې هر سړی ځان ته حنفي وایي او خپلې خبرې ته حنفیت وایي. په دې ملکونو کې د دیوبندیت او د دیوبندیت دا د حنفیت دپاره صحیح تعبیر او صحیح تشریح ده. دام د یو کس تشریح نه ده او د یو کس تعبیر نه ده، بلکې دام جمهوری تعبیر او جمهوری تشریح ده او جبال العلم کړی ده. لدې وجه نه په دې تشریح کې د خطایي امکان ډیر کم دی. دا تشریح یوازې مولانا قاسم نانوتوي رحمه الله نه ده کړې، یوازې شیخ الهند رحمه الله نه ده کړې، بلکې مولانا قاسم نانوتوي رحمه الله چې د علم یو غر دی، شیخ الهند رحمه الله، دارنګې مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله چې د 2000 نه زیات کتابونه لیکلي، او دارنګې مجتهد العصر محمد انور شاه کشمیری رحمه الله، مولانا زکریا رحمه الله، مولانا خلیل احمد سهارنپوری رحمه الله، مفتی عزیز الرحمن رحمه الله، مولانا کفایت الله الدهلوي رحمه الله. دغه د علم غرونه چې کوم وه د دوی په شان خلک دا اوس نه پیدا کیږي. دومره ډیرو د علم غرونو یو هم نه دی. دوی چې کومه تشریح او تعبیر د حنفیت کړی دی نو د دې نه دیوبندیت جوړ شوی.